او بل مسله امام بخاری رحمت الله علیه دا ذکر کړی دا چې توسل دا جایز ده. وسیله موږ د وسیله قایلو یو طبقه داسې ده چې هغه مماتیان دي اته پتری هم وایي او اشاعت السنه اشاعت التوحید دا ورته وایي. نو د دې د عقیده دا چې توسل دا جایز نه ده. خو یو بل طبقه غیر مقلدین هغه هم د دې په دې مسله کې د دې سره دی هغه هم وایي توسل دا جایز نه ده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې چې کله قحط راغی بیا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم وسیله الله تعالی ته پیش کوله. اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا. یا الله چې کله به د قحط وخت راغی بیا مونږ ته د نبی علیه الصلاه والسلام وسیله پیش کوله بیا به تا باران راوراو بیا مونږ باندې خو باران وریده. وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون. او یا الله اوس خو نبی علیه الصلاه والسلام په مونږ کې موجود نه ده خو موږ د نبی علیه الصلاه والسلام تر حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ د هغه وسیله ته درکو مونږ باندې باران وروا وای راوی فرمای فیسقون بیا خو باران وریده. دغه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا خبره ثابتوي چې وسیله دا جایز ده. لکه څنګه چې د پیغمبر وسیله جایز ده داسې دی یو فقيه دی یو صحابي دی یو نیک سړي وسیله دا هم جایز ده. ګورئ براه راست د یو کس نه د یو شی غوښتنه کول دا شرک ده. خو یو کس نیک سړی د الله تعالی ته به تور وسیله پیش کول دا جایز دی. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ الله تعالی ته دا خبره بیانوي چې الله مونږ د عباس رضی الله تعالی عنہ وسیله درته پیش کوو یا الله مونږ باندې باران را وروه الله تعالی باران را وروه. او داسې دغه امام بخاری رحمت الله علیه دا هم ثابتوي چې وسیله دا جایز ده. امام بخاری دا د وسیلې قائل او صحابي دا هم د وسیلې قائل خو غیر مقلدین دا د وسیلې قائل نه دي. لکه څنګه چې مماتیان دا د وسیلې منکر دي داسې غیر مقلدین هم د وسیلې منکر دي. حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تانوی رحمت الله علیه دا د حدیث نقل کول نه بعد دا خبره بیانوي وایي چې د دې خبرې نه توسل جواز ثابتېږي چې کومه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خبره ده دغه د توسل د وسیله جواز ثابتېږي. بای بعض خلک دا خبره بیانوي چې د ژوندۍ وسیله ده د مړی وسیله ده وای دا خبره نه ده. په دې کې دا خبره نه بلکې دا خبره بیانول جایز دي چې څنګه په کوم ځای کې د انبیای کرام وسیله جایز ده په هغه وخت کې د غیر انبیا د نیکو خلکو وسیله ده هم جایز ده. نو حضرت مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه التکشف صفحه نمبر 675 کې دا خبره لیکلې ده چې دغه د ژوندۍ او د مړي خبره دا ثابت نه ثابتېږي بلکې حضرت عمر رضی الله تعالی دا خبره ثابتوي چې لکه څنګه د ژوندو وسیله د پیغمبرانو وسیله دا جایز ده داسې د نیکو خلکو وسیله هغه هم دا جایز ده. او غیر مقلدین د وسیلې قائل نه دي بلکې دا خبره بیانوي چې وسیلہ کا یہی وہ غیر مشروط طریقہ ہے جو انسان کو شرک میں مبتلا کر دیتا ہے. مولوی محمد احمد میرپور فتاوی صراط مستقیم صفحہ نمبر 75. او بلا طالب الرحمن خپل کتاب د آئی عقیدہ سیکھی صفحہ نمبر 159 کسی فوت شدہ نبی یا ولی کا وسیلہ دینا جائز نہیں کیونکہ یہ عمل صالح نہیں. نو ګورئ غیر مقلدین حواله جات هم دا ذکر شول چې د وسیلې قائل نه دي. لکه څنګه چې مماتیان د وسیلې قائل نه دي داسې دوی هم د وسیلې قائل نه دي بلکې د وسیلې منکر دي. نو په دې مسله کې هم غیر مقلدینو د امام بخاری مخالفت هم کړی ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفت هم کړی ده. داسې د صحابه کرامو د اقوال مخالفت هم کړی ده د بزرګانو مخالفت هم کړی ده. په ظاهره دعوه کوي چې مونږ د امام بخاری یو امام بخاری د مونږ ده خو په حقیقت کې د مخالفت کوي.